رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د روژې د اعتکاف باره کې ورته خبره وکړم چې دومره څومره فضیلت دی دا هغه چې کوم اعتکاف سنت عمل دی نبی علیه السلام اکثر چې کوم دی د اعتکاف کې به کېناست اخري عشره کې په لسو ورځو کې سبا به انشاءالله الرحمن چې په ټوله دنیا مسلمانانو کې او ټول پاکستان کې او لوړګي کې او انشاءالله چې مونږه فضلالله په جومات کې به کوم دی چینارو کې د لسو شپو اعتکاف کې به کینو دا اعتکاف چې کوم دی د 2 حجونو او 2 عمرو ثواب یې دی بیا د لیلة القدر ثواب یې دی ځکه چې په هغه کې اعتکاف کې جومات کې ناستې نو آلریډي تا ته لیلة القدر د شپې ثواب میلاو شو لیلة القدر په هغه کې ان انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر چې دا لیلة القدر چې کومې دا یوه شپه الله تعالی چې زرو میاشتو نه بهتره زرو شپو عبادت نه بهتره نو په کار دی دا زر میاشتې چې کوم دی که نه 83 کاله او څو پسه عبادت جوړېږي چې په اعتکاف کې کینې نو 83 کاله عبادت ثواب هم دی دعاګانې پکې قبلېږي الله تعالی به بیمارۍ ښې کا الله به په کور او په مال او په حال او په هر څه باندې برکت کړي ټولو مسلمانانو ته اپیل کړم چې څوک هم وزګاري چې دا لسو شپو نه چې کوم دی که نه په جامع مسجد کې اعتکاف کې کینی او اعتکاف کې چې څومره خلک کینی غټ موبایل هم ځان سره مه راوړي او داسې هغه مه که چې جنګ جګړې لیا شور لیا خندا لیا بل څه چې دا عادتونه کې ثواب په ځای باندې بیا ګناه ته میلاوږي اخري چې کوم دی که نه د هغه حاجي محمد امین صاحب شعر باندې به اخلاص کړم چې که اسمان ماڼۍ دي لوړې دا به هم شي دړې وړې ای بنده مکړه جګړې ټول مخلوق به شي پانی دا دنیا د ارماني